أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. مخکې آیاتونو کې د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام تذکره وه. الله رب العزت وی داود علیه السلام لمې فضیلت ورکړی و، غوروالی مې ورکړی و. وسپنه مې د هغه دپاره نرمه کړې وه، غرونه او مارغان مې د هغه تابع کړي وو. داود علیہ السلام ته مې داسې ویلي وو چې یو د اصغره جوړی نو په اندازه باندې کړۍ جوړوه، وسپنه وله مونږه نرمه کړې وه نو په لاسو باندې کار به کوو. دا ورته ویلی شوي وو اعملوا صالحا، او عمل نیک کوئ، هغه عمل چې هغه د الله د حکم مطابقي، د رسول د فرمان او د طریقې مطابقي، هغې ته عمل صالح وایي. نو تاسو چې څه کوئ نو دا ټول ځلیدونکی یم. سلیمان علیه السلام تذکره وه. بیا سلیمان علیه السلام لا هوا منګه تابع کړې وه. نو هوا د هغه تابع وه. ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر واصلنا له عین القطر. یو خو هوای تابع وه، دویم د تانبې چینه وله مونږه جاری کړې وه. بل پکې دا وه چې جنات د هغه تابع وو، نو د هغه چې څه خوښه وه د الله په حکم به یې د هغه دپاره کارونه کول. کارونه مختلفو، عبادت خانې جوړولو، عمارت جوړول دي، په هغې کې بیا نقش و نگار کول دي، خانکونه جوړول دي، دیګونه جوړول دي. د دې ټولو کار به د هغې نه اغستو. نو ویلی شوي ورته بیا هم دا و په دې څیزونو باندې یوازې کامیابي نه ده، بلکې اعملوا آل داود شکرا، ای د داود علیه السلام آله تاسو د شکر عمل کوئ، د الله شکریا ادا کوئ، هغه عمل چې الله پې خوشحالیږي هغه کوئ. الله وی په بندگانو کې شکرگزار بندگان ډیر لګي. بیا د سلیمان علیہ السلام د وفات کېدو خبره وکړه. مرګ په هر چا باندې راځي، هر زنده سر باندې راځي، د سا خاون باندې راځي. کم چې د مرګ د پاره پیدا دي نو په هغې باندې راځي. نو مرګ پې راغی، وفات شو، سات لاړ، دقسې ولاړ دی. جناتو ته پته نشتی چې دا خو وفات شوی دی. نو یو کال پورې وی تقریبا ولاړو. هغه امسا هغې باندې وینو لګېدو، وینو هغه کچه کړه، وی خوړه نو کچه شوه.
ماته شوه نو سلیمان علیه السلام رارتاو شو. ما دلهم علی موته خبر ورنکو د خلکو لره د هغه په مرګ باندې الا دابة الارض مگر یو زنده سر د ځمکې نه چې هغه موږ عام طور باندې وینه وایو. نو سلیمان علیه السلام ته خو څه نشو ویلی تاکل من ساعته نو د هغه امسا یې وخوړه نو د هغې د وجې نه امسا کچه شوه امسا رارتاوه شوه نو سلیمان علیه السلام رارتاو شو. خلکو ته پته ولګېده جناتو ته هم پته ولګېده چې او په دې په غیبو نه پوهېږي که په غیبو پوهېدی نو یو کال پکې تقریبا تیر شو او دلته کې دې ته پته نشتی. فلما خر تبینت الجن وایي کله چې رارتاو شو نو جناتو ته پته ولګېده او دای وی لو کانوا یعلمون الغیب کچری دی په غیب باندې پوهېده نو دی به په دې بیګارونو کې اخته نه وی. اوس دې آیتونو کې سورت سبا دی نو هغه تذکره پکې کوي د سبا ښار بیا دې ځان له یو بند جوړ کړی وی سبا ښار دی یمن کې د صنعا یمن نه معارب ورته وی درې منزلو فاصله کې دغه ځای دی په دغه کې هغې ځان له ډیم جوړ کړی و په دغه کې وی هغه ډیم یې چې جوړ کړی و بنې وهلی و نو ډېر په مهارت باندې کارونه یې کړي و. تاریخي خبرې دي ګټې یې سوری کړلي غټ غټ ګټان یې سوري کړلي هغې برابر کړلي او بیا هغې کلک کړلي په نټ بورډ باندې نو دا کم چې دا سکرو والا ورځي سوری پکې کړلی نو هغې له دقه شانتې سکرو جوړ کړلی میخونه ولا جوړ کړلی د دقې ګټې نو دا خو په یوازې په یوه ګټه باندې نه کېږي نو هلته کې یو طرف ته بل طرف ته څه ګټان دي څه دي خاورې پکې مې بند چې جوړېږي اوبه منع کېږي خو په څه خبره وسشونه پکاري. وایي د دې درې دروازې وې یوه له پاسه وه یوه لاندې وه یوه ښه لاندې وه دی به اوبو لږې لږې را پرېښودې کله چې آخر ته به ورسېدو نو آخرنۍ دروازه به یې کولاو کړه نو په دغه کې بیا به بارانونه شروع شو نو د هغې بارانونو په وجه باندې هغه بند به بیا ډک شو. د خپل ضرورت مطابق اوبه به دې استعمالولې. دغه خلکو ته 14 انبیاء علیهم السلام راغلیو دی خبره ونه منله. دغه سبا ښارو بعضې وایي دا سبا د سړي نوم سبا ابن عامین مخکې خبره تېره شوې وه نو وایي د هغه 10 زامنو نو شپږ په یمن کې پاتې شو او 4 لاړو شام ته. او تاریخي واقعي دي خبرې دي. بعضې وایي د دې وخت د تاریخي خبرې دي پته نه لګي. بعضې وایي د عیسی علیہ السلام نه وروستو دور کې دا راغلی دا کم خبره چې شوې ده نو دا عیسی علیہ السلام نه وروستو شوې ده. نور خو د مخکې نه خبره وه د سبا ښار چې و نو خو ډېر پخوانی دی بلقیس هم په دې باندې حکومت کړلی نور خو ډېره پخوانی خبره ده خو د آخر کې چې شي ده نو د عیسی علیه السلام په دور نه وروستو شي ده
او په دې کې بعضې خلکو هغې د عیسی علیه السلام په دین باندې وو او بیا دا به هم وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راځي نو که زمونږ په دور کې راشي نو موږ به ایمان پې راوړو او امداد به کوو. ما خبرې دغسې دي. د دغې بنې چې کم جوړ کړلی ډیم یې جوړ کړی و د هغې کم لار چې راغله نو د هغې یو طرف ته او بل طرف ته باغونه دي، ښایسته باغونه دي. داسې باغونه داسې ښکاري لکه دوه باغونه، یو طرف ته او بل طرف ته، یو دوه نه دي، ډېر شی دي، خو ښکاري داسې چې لرې نو ته ګورې چې دوه باغونه دي. او بعضې خلک پکې وایي تاریخي خبرې دي، و یو تن به ټوکرۍ واغسته او په دې باغ کې دننه به روان شو چې کله میوه پخه شوې وه نو چې بل سر ته به ترې وته نو ټوکرۍ به ډکه شوې وه، شو کولو ته هم ضرورت نه و. دغسې چې سړی به روان و نو هغه رارتاوېده به نو د هغې تذکره کوي. دی خبره ونه منله نو الله وی تباه مې کړو، هغه بند مې پې راخلاص کړ، هغه باغونه یې تباه شو. خبره منل پکار دي د الله او د الله د رسول. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، یقینا نشته د سبا والو د پاره فی مسکنهم داغی په کورونو کې نخا، جنتان عن یمین و شمال، دو باغونه خی طرف تا او ګس طرف تا. کلوا من رزق ربکم، الله د طرف نو ته پیغمبران راغلیو نو ته ویلو چې خو خورئ د الله د رزق نه، د خپل رب د رزق نه خورئ. واشکروا له، شکریا ادا کوئ د الله. بلدة طیبه، دا خار چې دی نو دا ښایسته خار دی. ورب غفور، او ستاسو رب دی بخونکی. او نو په ښایسته خار کې پاتې کېږئ نو چې ښایسته خار دله الله درکړلی دي ځکه ستاسو مقررتیا یې کړله، دا خار دا علاقې تاسو له درکړله نو تاسو د الله خبره خو منئ که رب غفور، رب دی بخونکی، کوتاهي کېږي نو الله به ته معاف کوي. بلدة طیبه، بعضې ویلې دا داسې ښایسته خارو چې په دې کې دا کم چې دا نور څیزونه دي ماشي دي یا دا کم چې خلکو ته نقصان ورکوي، پیشوګۍ موشګۍ دا شونه پکې نه و. بلدة طیبه ورب غفور. فاعرضوا، نه دې خلکو اعراض وکړو، فارسلنا علیهم سیل العارم، نو چې کله اعراض یې وکړو د الله د رسول نه، د الله د حکم نه، نو فارسلنا علیهم، نو راخلاص کړو موږ په دې باندې سیل العارم، هغه سیلاب د بن، سیلاب د اوبو. وبدلناهم بجنتیهم جنتین، نو بدله کې ورکړو موږ دې له دوه باغونه، د دې دوه باغونو په بدله کې، د دوه باغونو په بدله کې موږ دې له دوه باغونه نور ورکړو. څنګه باغونه؟ ذوات اکل خمط، چې هغه خوراک واله وي بې مزې. کم باغونه چې واغه لاړل تباه شو، اوس چې کم باغونه پاتې دي نو په هغې کې بې مزې میوې پاتې شوې. و اصل او غزو، و شیء من صدر قلیل، او سلق غونته کې د بیرونه لږې بیرې دي نو د بیرې باندې چرګې سړی، نور څیزونه نشته نه، یوازې بیره باندې څه کېږي. دارنګې اصل لی غز ورته وایي، اردو کې ورته څوک کله جاو ورته وایي. بعضې وایي دغه جاړې کوي ماړې کوي کروړې مروړې دغه شونه پاتې شو. څوک وایي اصل غز دی، دلته کې دا زموږ په دې علاقه کې نشتي، په دې ښکته علاقو کې د یو ونه ده نو دا لرګی څه کوږ وږ غونته کې لرګی دی، لرګی کلک دی، خو هلته کې پکې میوه څه شی پکې نشتي، غز ونه ده نو لرګی مضبوط دی، خو هلته کې میوه څه شی پکې نشتي. نو ذوات اکل خمط،
اغا خوراک والوی باغونه داسې و چې خوراک والا و بې مزې و اصل او سلقون تکې د غزنا ونی پاتې شوی وي و شیء من صدر قلیه سلقون تکې د بیرونه ذالک جزایناهم بما کفروا دا بدلو ورکړه منګه دی لرا په سبب دا چې دی خلکو کم کفر کړل وهل نجازی للکفور امنګه بدل نه ورکو مگر کافرانو لرا ناشکری کوونکو لرا دغه سي خپل خار الله رب العزت دی لور کړل او دی بیا هم لګیا دی شرکونه کوي بیا هم د الله خبره نه مني پیغمبران و تراغل له داغي خبره نه مني وهل نجازی للکفور او نه چې الله تعالی دغه سي خپل اسمه قدر کړلا کورې در کړل او پیغمبر یې تراله ګل خوراک باندې پخې د باندې موړې نو خو د الله خبرو منه کړه د الله بندگی کوا د الله عبادت کوا د پیغمبر خبره منه دا څه ونه کړه زموږ د علاقم د دیندارۍ په لحاظ سره مخاله لیکن چې وصل دغه په دې علاقه کې څومره خپل علاقه ده خلک وته وي جنت نذیر وادي دا یقینا چې ګوره وتا حالات ته ګوره د جنت ټوکړه په دنیا کې د جنت ته لیکن چې بیا مې اوسره نه مانی نو دا خپل بدقسمتی وان نو جهازی الا الکفور پکا دا چې دا نور خلک یې مړ یو کنه لاړ بل زی ته لاړ شي کنه لاړ شپ په جمع کې لاړ بل زی ته وګرځا په پنجاب کې وګرځا پنجاب کې سړی بیا دا لسو بجو پورې ګرځېدې نه بار ته نشي راوته کلک جمع هغه درستو بیا خي نه لسو بجو درستو بیا خشي لیکن نه لسو بجو پورې سړی بار ته نشي راوته د خپو غوته د لاس غوته سړی دا نه اوري چي دي دلته یخ بئی لیکن دس یخ نشته لکم چالته کی بیا چې په ګرمۍ کې لاړ شي نو ګرمۍ کې حالت بیا بل مزه ای هر طرف ته لاړ شي دلته کې په خبر کې په مردان کې هغه علاقې داسي دي ګرمۍ په لحاظ سره چوغوره یخنۍ په لحاظ سره چوغوره یخنۍ کې هغه سبل شان دي زمونږ د دې علاقې هغه یخنی هغه مخدا وړه ده او ګرمي په کې دومره نشته اگر چې بعض خلک په پریادونه کوي ګرمي شوا د ډېر وخت پورې دلته په دې علاقه کې پنکې چانه پیژندې اوس په کې پنکې راووتې مخکې پنکو ضرورت نو ولې د آبادیان په خېش وې او ګرمیانې وغیرہ شروع شو پرې زما یاد دي زمونږ پنکا نه وا بیا وروسته یو دور کې موږ پنکا واسه د سټینډ پنکا وا یو پنکا واسه په کور کې بیا وروسته ورو خبره کورونه چې پخېږي سیمټ راځي نو ورو هلته حالات بیا هم بدلیږي اوس چې ګوره بغیر د پنکې نه گزاره نه کیږي بجلی نشته نو اوس بل شی پکار دی جنریټر پکار دی هلته موږ بیا را خوب ناراضي یا د بیټری پنکا پکار دی چې څنګه گزاره خو کوي کنه لیکن نور قصې شروع شوې ناشکری دا وهل نجازی للکفور اذن دغه زموږ په علاقه کې سمرا نعمتونه د الله رب العزت ډېر شي نعمتونه داسې چې الله واغستخه ولې ناشکری دا د وبو خپل نعمتو الله واغسته ولې زموږ د خپل عمل د وجنه چال دغه او په موږ خراب کړي آیت ډایرکټ چا پلشون را وېسه چا چلوګو چلوګو خبر یې ورانه کړه و دا وبونه د وړکی لختي وبو خلکو په پټو کې داغه لختي وبسکي نن ته دې ولې وبو ته وای ولې وبو سګنسکی وینا دا زړه دې مینه کی دا خلکو د پلشون را وېستلی ګنده کړي دی وبو موږ په خپل حالات دغه سي جوړ شي وال نو جازیل الکفور موږ بدل نه ورکو مگر ناشکر لرا مگر کافرانو لرا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها
او ګرځول موږ په مین د دې کې او په مین د هغه کلی کې چې برکات چولې موږ پاره کې قرآن ظاهرتن کلی ظاهر وقدرنا فيها السير او مقرر کړي موږ پاره کې په اندازه کړي موږ پاره کې مزل پکې دی د یو کلی نه بل کلی ته ځي دا داسې خارو دی چې بکله د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکاو شام ته بتلو تجارت په غرض باندې یو ځای نه بل ځای ته ځي شام ته ځي یمن والدین شام ته روان دي نو دی دا مخې ته چې کوم کلی راځي نو هغه د 200 میلو یا د 200 میلو په فاصله کې دی نو دې چې روان شي خپ قلار باندې یو کلی ته لاړ شو نو هلته کې بیا هلته کې آرام وکړه دمه وکړه نو بیا ورپسې بل کلی ته ځه نو 200 کیلومتر لار خو دومره لار نه ده که نه دې ته د څه شي ضرورت نه ورته د خوراک د وړو ضرورت نه ورته د بسترو ګرځولو ضرورت ولې دې ځای لاړ چې هلته کې کلی دی آبادي ده هغه ته چې هغه روان شو 12 میلو کې بل آبادي ده د شپې ځي او که د ورځې ځي نو څه غم او یره ترهه نشتی سیرو فیها ځئ ګرځئ راګرځئ په دې کې لیالیا د شپو و ایامن او د ورځو آمینین یې به په امن باندې د خلکو چې ناشکري شروع کړه فقالو نو دی ربنا باعد بین اسفارنا یا الله لري والے پیدا کې زمونږ په دې سفرونو کې وظلموا انفسهم ظلم کو په خپل ځانو باندې په شرک کولو فجعلناهم احادیث نو ګرځول مونږ دې لره خبره قصې د عبرت ومزقناهم كل ممزق زری زری کړه مونږ دې لره په قسم زری زری کې دو سره تس نس یو کړه زری زری یو کړه تباہ او برباد یو کړه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا پدې کې خامخا نخي د هر هغه چا د پاره چې صبر کوونکی دی او قدر کوونکی دی شکر کوونکی دی څوک چې شکور دی شکر گزار دی شکر ادا کوي د الله دا هغه د پاره چې صبر کوونکی دی الله د پاره ناغه د پاره پدې کې نخي دا څومره چې تذکره وشو ورپسې رستو تذکره راځي د ابلیس ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه ابلیس چې کوم ګمان چلولو نو هغه ګمان هغه رښتونه کو الته کې ویلو زبدا انسانان به گمراه کوم ناغه ګمان چې کوم چلولو نه هغه رښتونه کو ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه یقینا رښتونه کوي په دی باندې ابلیس په ګمان فتبعون د خلقو تابعداري کړه داغه الا فريقا من المؤمنين مگر یې ډلې د مؤمنانو نه مؤمنانو یې ډلې داغه تابعداري ونکړه نور خلک په هغه پس روان دي ابلیس پس روان دي شیطان پس روان دي وما كان له عليه من سلطان او نشته دغه شیطان د پاره ابلیس د پاره په خلکو باندې څه زور څه دلیل الا لنعلم مگر دې د پاره چې ښکارا کو منګه مېومنو بالاخره چې څوک ایمان راوړي په آخرت باندې ممن هو منها فی شک دا هغه چانه چې هغه دې دغه قیامت نه په شک کې د آخرت نه په شک کې دي وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستاسو په هر شی باندې حفاظت کوونکې نو شیطان هغه خلق گمراه کړه شیطان ویلو زبد دی په نه غلار کې کینم او نه غلار نه به اړو هغه کار وکړو لقد كان لسبعين في مسكنهم آيات يقينا نشته د سبا والد پارا په کورونو داغي کې نخا جنتان یا یمین و شمال دو باغونه او خی طرف ته او ګس طرف ته کلو من رزق ربکم او خوري د خپل رب د رزق نه وشکروا له شکریا ادا کوي د الله بلدتون طیبه و رب غفور دا کله د خيستا او رب د استاسو بخون کې فارزو نو د خلق اعراض کو فارسن علیهم سیلارم نو راولېګه موږ په دی باندې را اخلاص کومه په دی باندې سیلاب د بن سیلاب د وبو وبدلناهم بجنتهم جنتين او بدل کې ورکړه موږ دیلا د دې د دو باغونو په زیبانه دو باغونو نور زوات او کلن خمتين چاغا خوراک والو د خوان به خواندا به مزه واصل او سب غزو پکې وشي من سدر قليل او سلقون تکي د بیرونه ذالک جزایناهم بما کفروا دا سبب د دې چې دا بدلو کوم د دې لرا په سبب دا چې دې کم کفر کړل وحال نجازي الا الکفور او بدل نور کومګه مگر کافرانو لرا ناشکر لرا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها
او ګرځولې موږ په منځ د دې کې په منځ د کلي هغه کې چې موږ برکات چولې په هغې کې قرآن ظاهرتن کلي ښکاره وقدرنا فیها السیر او اندازه کړل موږ په هغې کې مزل سیرو فیها لیالیا زی په دې کې د شپو و ایامن او د ورځو ای آمین یې به په امن باندې فقالو نو دې خلکو وی ربنا باعد بین اسفارنا یا الله لرېوالی پیدا کړې زموږ په دې سفرونو کې وظلموا انفسهم او ظلم یې وکړو په خپلو ځانونو باندې فجعلناهم احادیث نو وګرځول موږ دې لره د عبرت قصې ومزقناهم کل ممزق او زرې زرې کړه موږ دې لره په هر قسم زرې زرې کېدو سره ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لکل صبار شکور د هر چا لپاره چې زیات صبر کوونکی دی او شکر کوونکی دی ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه یقینا رښتینی کړلی په دې باندې ابلیس خپل ګمان فتبعوه نو دې خلکو تابعداري کړله د شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یوې ډلې د مؤمنانو نه وما کان له علیه من سلطان او نشته د شیطان ابلیس د پاره پری باندې څه زور څه دلیل الا لنعلم مگر دې لپاره چې ښکاره کړو موږ من یؤمن بالآخرة چې څوک ایمان راوړي په آخرت باندې ممن هو منها فی شک د هغه چا نه چې هغه دي د آخرت نه په شک کې وربک علی کل شیء حافظ او رب ستا دی په هر شي باندې حفاظت کوونکی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي